مونږ د دنیا تعلیمم تباہ شو الکان چې ټول ورځ بلی ټکی هغه کالجونه ویل شي چې امتحان ورکی پلار او مور بیا په پروفیسورانو پسې ګرځي چې اله پرچې کمزوري کړي الکان تباہ شو مذهبي طالبان ماما ټول غرق شو دا مدرس بولیان نه جوړي عربي یو ټکه نشي وي نعمت آباد خان چې جمعات کې یو عرب را پاسې نو یو مولا تقریر کولو ورته یا شیخ فتركني انا اسال من الناس ليس معي الزاد والراحله انا اذهب الى مكه نو مولا ورته وی چې چپ کړو نو عرب وی چې یا شیخ انا لا ادري چپ کرو ايو شيء چپ کرو قلت لك انت اجلس وانا اسال من الناس ليس معي الزاد والراحله انا اذهب الى مكه وقلت چپ کرو دې بیا ورته چپ کرو امولا له دومره نو ورتل چې په عربي کې عرب ته وایي چې فسکت لفظ فسکت باندې نه پیدا نو زما عزیزانو مونږ دوره وکړو او دوه ټکي عربي نشو ویل بی اے پاس کی د درخواست لیکلو په چل نه پوي نو الله در باندې څه عذاب نازل کړي دي چې بی اے پاس په جونیئر کلرکای پسې ګرځي دا لکان کنه ها اوس په بند بندونه غاوای وې د بلدیات انتخاباتو پورې په نوکرو بند او چې دا به سو خوخي هغه د پاره بند نشتا غریب د پاره بند راشي ما سره وګورئ د ام او د بی درخواستونه د سپای برتی کولو د پاره پراته دي سپای نه برتی کی عذاب در باندې نازل دی کنه تمام نوجوان طبقه تباہ شوا تعلیمونه کړی دي زې نشتا ډیپلومه اغستی دي زې نشتا چې د لور کویدم مې دا او پینټرکان هوټل کې دي ماته د میوزیک اجازت ملوش اوسنه خبره او سړیم لوی سرمایدار سړیو ناغه بابو ورته وی چې دی انټرکان آزاد زیاده چرته چې د شرابو پیټه پرتی دی او د شرابو کمرې ډکی دی الته د میوزیک اجازت غوښتو څه ضرورت دی تاسو خیال راغی بیا تاسو ګورئ چې په دې ملک کې هغه خلک گرفتار شي کله چې هغه بلو پرنٹ جوړي بلو پرنٹ تاسو ټول پیژنئ او پته ده درته هغه فحش فلمونه هغه بیا دا زمونږ د ملک غټایټ او دا د سنډا رونه چې دي دا خلک ټول شپه بلو پرنټونه ګوري ورسره خزه ناس دا جلسه نن ماسپخین نه پس بکیدا او مازیګر بکیدا ما د مولانا صاحب ته وی چې که زما د درتلو شوق دی وی نو مازیګر مکوا ز سار لس بجې او که مازیګر دلته نورې میلې لګېدلې کوچی بازار کې نو ما زمونږم خله بیوا کا غوندې دا او لوډ سپیکر به لګولې مال سحر کې وکړه تاسو اندازه وکړئ چې د کوم قوم د خزو د نرو دا حالتي داغه قوم انجام بچي هغه قوم به بخله کیږي څنګه یو سړی چې شپه ورځ سترګې زنا کوي شپه ورځ سحر نواله تر ماسخوتن لسو بجو پورې ستا سترګې زنا کوي د قران نرستو د دې مدرسې طالبان او چني بوتلل او تا پسې ختم کول دا قران بتا بخي یا دې طالبانو مليانو تم دا پته ده چې
سړی وبخي چې د چا ټوله زندگی په زنا کې تیری. زمونږ غوږونه ټوله ورځ ساوري، زمونږ سترګې ټوله ورځ څه ګوري، زمونږ لاسونه ټوله ورځ څه سره لګي، زمونږ خپې ټوله ورځ چرته روانې وي. نو بیا به اختیار دي چې قبر ته روان کی. الته ما څو جمعونه روح باندې سباس شروع کړی دی، نو ما وی چې وروره دا هغه روحونه نه دي چې د مرګ نه وروسته به نورو روحونو سره ملاو شي او سلام علیک وعلیک بو کی او خوشحال به یو سره ګوري را ګوري به چې پلانې راغې په خیر را لستړي مش. دا روح په دسې قهر اختی او په دسې عذاب به گرفتاری چې د ده به چاته خیال هم نه. اخر یو نږدې ته نږدې سړی خو اله په سړي باندې ښه لګي چې دی خو په زړه ورته جوړي کړ. نو چې د خپل زړه کې سورې یو ویني تساسي نو کپلارې راشي والله که خپې ولګي. تاسو خیال راغی؟ نو د دې وجنه په یو خام خیال کې دا قوم پروت دی او بدبخت قوم زکه دی چې نه د پرون خبره ورته یادای او نه په سبا سوچ وي. د سبا سوچم ور سره نه چې سبا به څه کیږي، د خپل انجام سوچم ور سره نه چې زما انجام به څه. دا د پیښور دی او دا د لوی شیعه دلته اوسېږي. زه کله دې شیعو ته وایم چې د ګریوان کې وګورئ، د ګریوان کې وګورئ پالواګانو په قبر کې نخلاصي. بیا سقاط تقسیمیږي پادیره کې. سقاط غټ مولا چې وګوري ما غوندې نو هغه 500 روپۍ ورکړي چې شور وانه چي، او سپیره طالب چې وګوري هغه 2 روپۍ ورکړي. خدای دې کور روان کا چې 50 قات کیږي هغه دې 2 ورکړي، چې 50 نه کیږي هغه دې 100 ورکړي. خونه دې چوڑا شه. زمون په کلی کې یو سړیو هغه به د سقاط غوټه په جیب کې پرانیسته، نیمه به پټې کړې او نیمه به راوویسته. چاراتوي د دسي چل کې مال غټوله غن کپی دن. 13 ورځې کې عمرې لتلم د سلو کاپه تقسیمول، ما په سیم یو کاپه راو ول کاکا خدای ته چا غریب وای نه کنه جی چاله بل چاله به ورکو رستو شاه رستو ول خدویت بس من دای ما په سیر راو. اوسم د چرته مړی کې پېښ ما په سیم سقاط راو. په ما کیږي په ما زکات کیږي. زما عزیزانو ستاسو ارث تباد او مونږه څنګه شو؟ مونږه د غرغشتو مولانا سے پشان شو. 50,000 روپۍ نن 10 کاله مخکې د افریقې سیټانو ولا ورکولې ویلې مې نه لیتا. لے لو حضرت نہیں لیتا. ما ورته پښتو کې وی جی دا ولې نه علي دا 50,000 روپۍ 10 کاله مخکې 50,000 څومره وي مال جی ولې نه علي ویلې دې پیسو ته مې د قران یو آیات نه پریدي. مال کوم آیات؟ ویل تاسو اوس زما روټۍ دې سیټانو تاو پړه او قران ویلې دي چې انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا. نو کدا پیسې ما واغسته نو دا به د روټۍ بدل جوړ شي او روټۍ به د خدای د پاره نشي. 50,000 روپۍ د نن 10 کاله ما علما داو خلق داو. بیا ما ته په پښتو کې وای ما ورته پښتو کې ویل مالجی وایلې تی مال راکې بیا ما ته لوا تاسو سره په لار دي ته هم غن کپی ویل بیا وشو کا وکړه او ما نه وځي او مال قران خورو
چې دا کومه روټۍ تاسو خوړه دا وړه مې په قرض اغستی دي، دا وړه مې په قرض اغستی او 50,000 روپۍ د نن نه 10 کاله مخکې ما اخلا. دا څنګه سړیو؟ دا داسې سړیو چې د حدیث درس به پڑھاولو او کوم حدیث کې به چې د ورځې ورته اشتباه شو چې دا داسې دی که داسې دی، د شپې به ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې چې دا حدیث داسې دی. واو، یعنی 80 کاله د پیغمبر حدیث پڑھاو کړی دي او 80 کاله د شپې ورته پیغمبر په خوب کې د حدیثو اصلاح کړي. بیا ما ته وایي ما ته چې ما یو کتاب لیکلی او په توحید کې توحید د شپې خوب کې ملائک رااله او زه ونیوم چې تیار شه خدای ته دې پیشي کیږي. ما وی چې ما به کتاب کې څه غلطي کړي چې خدای ته پیش کړم، راته وی چې نصیر الدین دا کتاب تا لیکلی ویل مال چې یا الله ما لیکلی وی راته وی چې ځه ته ژوندی یا ورسه مې درته معاف کړه. علما داو یو محدث ته شانور شاه کشمیری رحمت الله علیه د دیوبند صدر مدرسو هغه دا راوی متعلق وای چې هذا الراوي عند المحدثين ليس بقوي ولكن اذا مات قبره يفوح حين دفنه. ربيز دا کوي